أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء 97 نمبر آیت. په دې آیات کې د هغه خلکو د پاره زجر دی چې کله به دوی باندې هجرت فرض شي او هجرت ونه کړي. هجرت چې کوم دی نو دا د اسلام د خاطر نه، یعنی هغه وخت چې کله سره خپل دین باندې عمل نشي کولی، څوک به دین باندې عمل کول ته پریدي نه، نو په داسې ټیم کې دغه علاقه پرې ښودل او داسې علاقې ته تلل چې هلته به سړی عمل کولی شي او عمل پرې وکړي، دې ته هجرت وایي او دا په دې ټیم کې فرض عین ګرځي. د هجرت ډېر فضایل دی او هجرت او جهاد دا د یو بل سره لازم ملزوم شیزونه دي. نو څنګه چې جهاد چې کوم دی قیامت پورې جاري دی، په هجرت هم د قیامت پورې. نو باندې کې هغه خلکو د پاره زجر دی، تخویف دی چې کوم خلکو باندې هجرت کول فرض شوي او د هجرت نه کوي. هجرت په هغه ټیم کې ما تاسو ته وویل چې فرض کېږي چې کله د کفارو زوري او د اسلام په اهمو ضرورتو باندې ته عمل نشي کولی، لکه تاسو مانځه ته نه پرېږدي، فرض مونځ ته دې نه پرېږدي، یا د روژې نیولو ته دې نه پرېږدي. لکه اوس خلک وایي چې هانکانګ کې د قانون نافذ شوی دی، خلک روژې نشي نیولی، به زور یې پرې ماتوي، یا به نورو ضرورت، یا په آسماني کتاب باندې ته فیصله نشي کولی، یا آسماني کتاب ته لوستی نشي، هغې تعلیم باندې پابندي او تا ته د دین ضرورت دی، هم ضرورت دی، ته کولی نشي. نو په دې ټایم کې ستا فریضه ګرځي چې د خپل دین باندې آزاد عمل کولو دپاره دغه علاقه پرېږدي او بل چېرته لاړ شي. اوس کوم خلک چې د کفارو ملکونو کې اوسېږي په خپل دین باندې عمل نشي کولی او دغه کوتاهیانې دې کېږي، په دین باندې عمل نشي کولی، د کفارو د زور د وجې نه هجرت هم نه کوي، نو هغه خلکو دپاره دا احکام دي. نو الله تعالی وایي ان الذین یقینا هغه کسان توفاهم الملائکة چې وفات کوي دوی لره فرشتې، یعنې سات یې اخلي، وفات کېږي ځنکدني، او دوی مسلمانان خو په اسلام عمل نه کړی د کفر د زور د وجې نه. ظالمي انفسهم چې دوی ظلم کړی په خپلو ځانونو باندې په پرېښودلو د هجرت باندې، هجرت پرې لازم شوی دی او دوی کړی نه دی، نو په خپل ځان یې ظلم کړی دی. قالو د فرشتې به ورته ووایي فیما کنتم پس کې وایي تاسو د اسلام په کومو احکامو باندې عمل کړی دی. قالو دوی به وایي کنا مستضعفین فی الارض، موږ وو کمزوري خلک په ځمکه کې، موږ کمزوري وو د خپل ژوند او د خپل سر غم راغستلي وو، نه هجرت کړی دی نه په دین باندې عمل کړی دی، هېڅ هم نه دی کړی. قالو فرشتې به ورته ووایي الم تکن ارض الله واسعة فتهاجر فیها، آیا نه وه ځمکه د الله تعالی پراخه، فتهاجر فیها چې تاسو هجرت کړی په دې کې د علاقې نه تلي بل چېرته کې به دین هم عمل کړی وی. نو د دې نه بعد به د هغوی سره جواب نه وي، بلکې د الله ځمکه خو پراخه ده، په دې کې خو شک نشته دی. نو دغه بهانه به دوی منظور نشي چې د کفر زور مو پې عمل نشي کولی، ځکه فرشتې به جواب وکړي د الله ځمکه ډېره پراخه او بل چېرته به تلي، بل ځای کې هم پې عمل کړی وی. الله وایي اولئک دغه کسان مأواهم جهنم، ځای د دوی جهنم دی، ځکه چې په دین عمل نه دی کړی او دغه بهانه یې عذر دی نه چې موږ کمزوري خلک وو، ځکه دا ځوانان دي، دې ته لاره معلومه را، دوی ته سره ذرایش دی، نو لازم دا وجه هجرت یې کړی وي. خو دا په هغه وخت کې چې کله دوی هجرت باندې قادر وي او د هجرت زکینه ورته پیدا کېږي، نو اله چې کله دوی په هجرت باندې قادره نه وي، لار ورته نه معلومه، وسایل نه لري، یا داسې ځای یې نه سرې بوځه چې هغه ورله پناه ورکړي د هجرت لپاره دوی لاړ شي ته اوسېږي، نو دې ټایم کې بیا واقع چې دوی معذوره خلک شمارلی کېږي. نو الله تعالی وایي اولئک دغه کسان مأواهم جهنم، ځای د دوی جهنم دی، وساءت مصیر او ډېر بس دی د ورتلو دی، الا المستضعفین مگر هغه کمزوري خلک من الرجال د نارینهو نه، دغه خلک د چې کوم بېوسته هجرت هغه عذرونه ورسره موجود دي او تللی نشي، نو هغه کسان چې هغه کمزوري دي نارینهو نه، والنساء د زنانو نه، والولدان د ماشومانو نه، لا یستطیعون حیلة چې هغې وس نه لري د تدبیر کولو، د هجرت تدبیر ولا نه ورځي چې یاره چا سره رابطه وکړو، په کومه لار باندې لاړ شو، څه طریقه وکړو، هلته به اوسېږو څنګه، هېڅ چا سره رابطه نه کېږي، تدبیر ولا نه ورځي. دغه شان ده کې د لارې وسایل خرچه ورسره نشته چې لاړ شي سفر پرې وکړي. ولا یهتدون السبیل او دوی نه پېژني لار، د هجرت لار ورته هم نه ده معلومه چې په کوم طرف باندې لاړ شو. نو دا کسان چې دا معذوره دي او دا مجرمان نه دي، د دوی نه فرشتې تپوس نه کوي
او د دوی ځای جهنم نه لري، ځکه دا کمزوري خلک دي. نو دې کمزور باره کې الله تعالی وایي فاولئک، نو دغه کسان عسى الله نزدې ده چې الله تعالی ان یعفو عنهم معافي وکړي دوی ته او په دې جرم یې راونه نیسي. وکان الله عفوا غفورا، او دې الله تعالی معافي کوونکی او بخښنه کوونکی. داسې کسان الله تعالی بخښي چې هغه ایمان لري خو د کفر د زور نه پې عمل نشي کولی، فرایضو باندې عمل نشي کولی او هجرت یې هم وس نه کېږي، نو الله تعالی داسې کسان بخښي. ومن یهاجر فی سبیل الله، او هغه څوک چې هجرت وکړي په لاره د الله تعالی کې. دا اوس د هجرت برکات ذکر کېږي. یو د هجرت فضایل دي، یو د هجرت برکات دي، یو د هجرت د پرېښودلو زواجر او تخفیفات دي. دا مخکینی آیت چې کوم دا تخفیف اخروي او د هغه خلکو دپاره چې هجرت یې نه کوه. اوس دا آیت چې کوم دی نو دا ترغیب دی د هجرت کولو، او ورسره د هغه برکاتو ذکر کېږي چې کوم برکات د هجرت په وجه باندې الله تعالی انسان ته په نصیب کوي. نو الله تعالی ومن یهاجر، هغه څوک چې هجرت وکړي فی سبیل الله، د الله تعالی په لاره کې، یعنې دین د خاطر نه وکړي، هسې د روزګار دپاره او تعلیم د نور قصو دپاره، هغه علاوه خبر دغه په هجرت کې نه راځي. نو چې دین د غلبې دپاره د دین د خاطر نه چې دین باندې عمل وکړي او د هجرت وکړي. یجد دا په بیا مونی فی الارض وزمه کې مراغما کثیرا، غنیمتونه ډېر زیات، وسعتا او پراخي، ډېره پراخي به دا ویلي چې بل ځای ته لاړ شي. ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله، او هغه څوک چې ووت د خپل کور نه چې هجرت یې کوي الله او رسول ته، یعنې باندې دین باندې عمل کولو کوشش یې کوي. ثم یدرکه الموت، او بیا راګیر که دلته مرګ، فقد وقع اجره علی الله، نو یقینا واقع شو اجر ده په الله تعالی باندې، الله تعالی به بدله ورکوي. دا بله خبره شوله چې یاره که د هجرت سره سم دوی ته الله تعالی پراخي ورنکړي، مالونه ورنکړي، نو اجر خو په الله تعالی باندې دی، یعنې ثواب خو یې وشو، ثواب یې چېرته نه ځي. مفسرینو لیکلي ده چې دا آیات د خالد بن خزام رضی الله تعالی عنه باره کې نازل شوی دی چې کله مکه معظمه کې په دوی باندې ظلمونه سوا شو، د هجرت امر وشو چې هجرت وکړي. نو یو وفد چې کوم دی نو د جعفر طیار رضی الله عنه په مشرۍ کې حبشې ته روان شو. اگر چې د حبشې خلک هم کافران او عیسایان، خو دا په هجرت کې داخل په دې خاطر باندې دي چې کوم سړی به د دارالکفر نه چې کوم ځای کې په اسلام باندې عمل نشي کولی، دارالاسلام ته لاړ شي، دام هجرت دی. خو د دې سره چې کوم ځای کې سړی اوسېږي مسلمان نه کافران یې نه پرېږدي، په زور یې وباسي. اگر چې د کومې علاقې ته لاړ شي علاقه هم د مسلمانانو نه وي، خو د خپلې علاقې نه کافرانو په زور ایستلی، نو دا هم په هجرت کې راځي، دا هجرت دی. نو خالد بن خزام رضی الله عنه په دې وفد کې روان شو حبشې ته هجرت لپاره. څه فاصله سفر یې چې وکړ نو د شپې ټیم او دوی آرام کوو چې یو مار راغی، دی وچې شو او دی شهید شو. نو په دې ځای کې لږ غونډه کې بحث شروع شو چې دا سړی مهاجر شو که نه شو، او دې ته د هجرت ثواب حاصل شو که حاصل نه شو، او دته غاړه آزاده شو که آزاده نه شوله. نو په دې کې دا آیت نازل شو چې کوم څوک د هجرت دپاره د کور نه وځي، الله او رسول طرف ته روان دی، ثم یدرکه الموت، بیا راګیر که دلته مرګ به پات شو، لکه څنګه چې خالد بن خزام رضی الله تعالی عنه دی، فقد وقع اجره علی الله، نو یقینا واقع شو اجر ده په الله تعالی باندې. او ځینې دا واقع امام بخاری رحمه الله ذکر کړی ده. ځینې علماو دا ویلي دي، بله واقع نقل کړې ده چې کله مدینه هغه وایي چې کله مدینه منورې ته هجرت کېده نو په دغه ټایم کې یو سپین ږیری و په صحابه کرامو کې ډېر زیات ضعیف و. نو د زامنو سره مشوره کوله چې هجرت خو فرض شو، نبی علیه السلام و چې هجرت وکړئ وځئ، ځکه مکه معظمه کې هم په دین باندې عمل نه شو کولی، یوازې د کلمې د ویلو په وجه باندې موږ څومره درانه سزاګانې تېروو په ځان باندې. نو مسلمانان مخکې وتلي دوی وروسته مشوره وکړله، نو په دې کې د زامنو یې وویل چې موږ ته خو مدینې منورې ته لاره نه ده معلومه، د پلار یې وویل چې ما ته لار معلومه ده، خو زه دومره بوډا یم چې په لاره تللی نه شم. نو په دې باندې اتفاق وکړه چې د سپین ږیري ورته وویل چې ما به کټ کې واخلئ، زه به د کټ نه پام کوم، تاسو ته به لاره ښیم چې په دې لاره لاړ شئ، په دې لاره لاړ شئ، او تاسو به کټ په شا کلی مدینې ته به ځان رسوئ. په دغه طریقه باندې دا سړی په کټ کې پروت دی او زامنو دا کټ راواخیست، مدینې ته روان شو پیاده. څه ځای ته چې ورسېده نو دې سپین ږیري ساه ورکړ پات شو. نو په دې کې هم اختلاف راولاړ شو چې دا مهاجر شو که نه شو، غاړه ازاده ده که نه ده، شهید دی که نه دی. نو د ځینې مفسرینو رایې دا ده چې د دغه سپین ږیري باره کې د آیت نازل شوی دی. ممکن ده چې دا ټول واقعات شوي
او د دې آیات د نزول سبب چې کوم دی نو ډېر واقعیت ګرځېدلي دا ممکنه ده نو به هر حال حاصل دا شو چې کوم سړی هجرت وکړي نو که دی به دې منځ کې شهید هم شو زګن ته هم نه رسېدو او دله الله تعالی پراخي د دنیا او پراخي د مالونو ور نه کړه بیا هم د غاړه آزاد شوله او اجر په الله تعالی باندې شو الله تعالی به بخیر دې بدله به ول ورکوي په قیامت کې وکان الله غفور الرحیم او دې الله تعالی بخون کې او رحم کوونکی بس